نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو ورونو د رمضان المبارک برکتی ساعات برکتی وختونه په موږ او په تاسې باندې روان دي تیریږي. دغه میاشتې ته الله رب العزت ډیر خصوصیت ډیر فضیلت ورکړی ده، لیکن د دې میاشتې سره سره الله رب العزت دغه امت ته ډیر خصوصیت او فضیلت په دې میاشت کې ورکړی ده. الله رب العزت له جانبه چې دا ډیر لوی فضل ده، ډیر لوی اکرام او انعام ده چې الله رب العزت د رمضان والا میاشت دغه امت ته ورکړې ده. او دغه قیمتي میاشت الله رب العزت د دوی دپاره د مغفرت، د دوی دپاره د ګټې، د دوی دپاره د درجاتو د بلندي سبب ګرځولې ده. نبی علیه صلات وسلام د خپل امت ګټه په دې میاشت کې ذکر کړې او د خپل امت هغه خصوصیت یې ذکر کړی دی چې د ما امت ته په دغه میاشت کې 5 خصوصیات ورکړل سوي دي چې د دې نه مخکې نورو امتو ته هغه خصوصیات نه ورکړل سوي. صرف دا د ما د امت خصوصیت ته چې دغه 5 خصوصیتونه په دغه روزې په میاشت کې د ما امت ته ورکړل سوي دي. مخکې قومو ته، مخکې امتو ته دغه خصوصیات نه دي ورکړل سوي. نبی علیه صلات وسلام فرمایلی چې د روزهدار خصوصیت دغه ده چې الله رب العزت په دغه میاشت کې دته ورکړی چې د روزهدار د خولې نه د روزې په وجه سره چې کومه بدبویي خارج کیږي، کومه بدبویي ځي د معدې د خالیوالي له وجې چې معده خالي د مازدیګر یا د ماسپښین یا د روژه ماتې په وخت کې د ده د معدې نه یو بړاس راوځي د خالیوالي له وجې نه، نو هغه بدبویي کی الله رب العزت ته هغه بدبویي د مشکو نه زیات محبوبه ده. د انسان د خولې نه د الله رب العزت د عبادت له وجې بدبویي ځي، الله رب العزت ته هغه بدبویي د مشکو نه زیات قیمتي او زیات محبوب ده. دغه خصوصیت صرف یا د ما د امت د نبی علیه صلات وسلام فرمایلی چې په دې روزه کې دغه خصوصیت ورکړلی سوی ده چې الله رب العزت ته د ما د امتي د خولې د بدبویي دومره محبت الله رب العزت لري چې تر مشکو نه زیات محبت الله رب العزت ورسره لري. دوم نبی علیه صلات وسلام ذکر کړی چې د ما امت ته په دغه میاشت کې چې کوم خصوصیت ورکړلی سوی ده، الله رب العزت چې په سمندرو کې څومره مایان پیدا کړي دي، هغه ټول مایان د دغه روزهدار لپاره تر روژه ماتې پورې دغه دعاګانې کوي. په سمندر کې مایان چې الله رب العزت پیدا کړي دي، هغه مایان د روزهدار لپاره دعاګانې کوي تر روژه ماتې پورې. دغه مایان د روژه ماتې پورې د روزهدار ته دعاګانې کوي او دغه دعاګانې چې مایان روزهدار ته کوي دا صرف د ما د امت خصوصیت، بل امت ته مایانو دعاګانې نه دي کړي. صرف دا د ما د امت خصوصیت ته چې الله رب العزت دغه خصوصیت د ما امت ته ورکړی د په دغه میاشت کې. دریم خصوصیت الله رب العزت د امت ته چې ورکړی د روزې له وجې نه چې دوی د روزې عبادت ادا کوي او دغه د روزې د برکت له وجې الله رب العزت دغه خصوصیت د ما امت ته ورکړی ده. الله رب العزت جنت ښایسته کوي. جنت ته الله رب العزت حکم وکړي چې تزیین اختیار کا، مزین سه، ښایسته سه، د ما بندگان له خپل ځان نه مشقت غورځوي، عن قریب تا ته راتلونکي دي. د دنیا هغه د مشقت والا زندگی، د تکلیف والا زندگی، په سختو کې د سختو نه ډکه زندگی، هغه په دنیا کې دی شپه ورځ سبا کوي او عن قریب دی چې دی به تا ته راسي، تا ته داخلېدونکي دي، هغه د دنیا مشقت له ځانه غورځونکي دي. نو هغه جنت ته الله رب العزت حکم کوي چې په خپل ځان کې حسن او جمال کې، په خپل ښایست کې او په خپله ښکلا کې اضافه والی راوله. نو جنت شپه او ورځ لګیایي د الله رب العزت په حکم سره د جنتی انسان لپاره، د دغه روزهدار انسان لپاره ښایسته کیږي، حسن او جمال کې اضافه والی راولي. بل خصوصیت الله رب العزت دغه روزهدار ته دا ورکړی ده چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي سرکشه شیطانان الله رب العزت بندیان کی د دې لپاره چې د الله رب العزت په دغه میاشت کې چې د فضیلت نه ډکه ده، د عبادت نه ډکه ده، د الله رب العزت د رحمتو نه ډکه ده. الله رب العزت دا سرکشه شیطانان د دې وجې بندیان کی چې د ما بندگان
د دوی د شیطانی نه، د دوی د معصیت نه، د دوی د نافرمانی نه، د دوی د وسوسو نه خلاص شي او الله رب العزت په عبادت کې انسانان مصروف اوسي، د الله رب العزت عبادت په بهترینه طریقه سره ادا کړي، د الله رب العزت دین طرف ته، د الله رب العزت د رضا طرف ته د ما بندگان متوجي او د شیطان د وساوسو نه، د شیطان د سرکشي نه، د شیطان د خبرو نه دوی ځان وساتي. بل خصوصیت امت ته الله رب العزت په دغه میاشت کې ورکړی ده. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې د رمضان په آخري شپه باندې الله رب العزت د ما د امت ټولو روزدارو ته مغفرت وکړي. څومره روزدار د ما د امت چې دی الله رب العزت ټولو روزدارو ته مغفرت اعلان وکړي چې دا ټول ما بخښلي دي. یو صحابي په دې میدان کې ولاړ څه نبی علیه صلات وسلام چې پوښتنه کې یا رسول الله دغه ورځ چې الله رب العزت مسلمانانو ته مغفرت کی دغه د لیلة القدر والا شپه ده چې الله رب العزت په دغه شپه کې خپل بندگانو ته مخلصینو بندگانو ته مغفرت کی. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل چې کله یو مزدور مزدوري وکي نو هغه مزدور ته د مزدوري ختمولو نه وروسته مزدوري ملاویږي، خپل مالک خپل هغه ټیکهدار دته مزدوري په هغه وخت کې ورکوي چې کله دی له مزدوري نه فارغه سي. دغه رنګه الله رب العزت سے بندگان معاف کوي، مغفرت ورته کوي او د مغفرت اعلان کی. کله چې روزه مکمل سی، 10 روزې پوره سي، نو الله رب العزت بیا د مغفرت اعلان کی. الله رب العزت بیا دغو خلکو ته ګناهونه ټول معاف کوي. لیلة القدر شپه خو د دې نه ما سوا ده چې الله رب العزت په هغو کې خپلو بندگانو ته مغفرت کی. لیکن دغلته چې الله رب العزت خپل روزدارو ته د مغفرت اعلان کی او مغفرت ورته کی، هغه د لیلة القدر نه ما سوا ده. کله چې روزدار روزي مکمل کی او د روزي میاس مکمل روزي ونیسي، عباداتو کی د الله رب العزت عبادت طرف ته متوجي، د الله رب العزت رضا ته متوجي، د الله رب العزت خوشاله کولو ته متوجي، بیا الله رب العزت په آخري ورځ باندې اعلان وکړي چې ما دغه ټول روزدار بخښلي دي، مغفرت مې ورته کړی ده. نو دغه 5 خصوصیات الله رب العزت دغه امت ته ورکړي. نبی علیه السلام فرمایي دغه امت باندې الله رب العزت په دغه میاشت کې خصوصي فضل او کرم کړی ده او الله رب العزت دغه 5 خصوصیات د ما امت ته ورکړي دي. نبی علیه السلام فرمایلی چې بل امت ته دغه 5 خصوصیات نه دي ملاو شوي، واحد دغه امت ده چې الله رب العزت دغه خصوصیات په دغه امت باندې کړي دي چې الله رب العزت دومره د فضیلتونو ډکه میاس الله رب العزت دوی ته ورکړې ده او په دغه میاس کې الله رب العزت دغه خصوصیات د ما امت ته ورکړي دي. نو محترم ورونو، هر مسلمان باید په دغه میاس کې د الله رب العزت عبادت وکړي، الله رب العزت رضا تلاش کړي، د الله رب العزت نافرمانی نه ځان وساتي، د الله رب العزت نه مغفرت وغواړي چې دغه میاس د موږ او د تاسې لپاره د عبادت والا میاشت سي، دغه میاشت د موږ او د تاسې لپاره د انعام والا میاشت سي، دغه میاشت د موږ او د تاسې لپاره د الله رب العزت د رضا والا میاشت سي. داسې نه وي چې دغه میاشت د موږ او د تاسې لپاره د الله رب العزت د نافرمانی، د الله رب العزت د عذاب، د الله رب العزت د ناراضګي سبب وګرځي. الله رب العزت دی اول ماته بیا تاسې ټولو مسلمانانو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.